الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه يا معشر الجن والإنس دغه او بس خیر جواب دغه نه بیوال یا معاشر الجن او ډلې د جنات او الانس د انسانانو الم یاتکم رسل منکم آیا نور اغلی تاسو رسولان تاسو نه یقصون علیکم آیات چې بیانول تاسو باندې آیاتونه زما وینذرونکم لقاء یومکم هذا ایرول تاسو د ملاقات درځ تاسو نه چې دا ورسته قالو دوی وی شهدنا علی انفسنا مونږ اقرار کړي په ځانونو خپلو وغرتهم الحیات الدنیا ادوکه کې چولیو دوی له ژوند دنیا وشهدوا علی انفسهم انهم كانوا کافرین دوی بګوایو کې ځانونو خپلو باندې چې دوی یقینا کفر کوونکي ذالک دار دی وجه الم یکن ربک چې نه رب ستا مهلک القرى هلاکونکي د کلو بظلم بلا وجہ بظلم بلا وجہ وآلها غافلون چې اهل داغه بے خبر معنا چې الله تعالی لومبنه خلقو ته پوره تعلیم ورکی چې هغه زديان او عنادیان شنو الله تعالی الله هلاکي لومبه ولا پوهه ورکی نو چې هغه پوهه ناخلی او په ضد راشي نو به الله تعالی هلاکي تایید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45 من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه چاچ ہدایت واغستانو خبر دادا چی ہدایت اغستر رضا قل پارا ومن ظلا اسوچ گمراش فإنما خبر دادا یذل غلیا چی وبال دو گمراہی پریوز پدی نفس بانلے ولا تذرو وازرتو وزر اخرى انشی بارولی اس بارول کے بار دیو بل نفس وما کننا مغذبین انیو منگا عذاب ورکون کے یو قوم لحتا نبغس رسولا مگر بعد دے چه اولی گورتا پیغمبر نو پیغمبر سره پر راضی چه ایلا پویا ورکی پیغمبر سره پر راضی چه ایلا پویا ورکی نو پیغمبر کامل کوششو کی دا مکمل پویا ورکولو خو چه غی بالکل پا عناد راشنو اللہ تعالی بیازا عذاب ورکوم دیتا وی اتمام حجت سوئی ورطا اتمام حجت اللہ تعالی وی زی اتمام حجت کم نموی پویا کرے پویا کرے نچے پویا کرے نو سیاسی چیزا خوارتی میٹریزن ستار اخبرو اعمالو دی دا کانسیکوینسز دي ستاسو خپل اعمالو شیخ مرحوم فرمایله د دې مثال داسې دی لکه یو سړی په یو شاخ ناشته او هغه شاخ کټ کوي په یو شاخ ناشته به وقوف دی او هغه شاخ کټ کوي اوس الټیمیټ ریزلټ پیسې چې دا برابرېږي بیا به سر لګي مړیږي با یا به ماتیږي یا به ګډیږي یا به یو څه چل ور سره کیږي اوس یو په سړی لکه فرید خان هغه راته هغه سړی ته وې چې کاکا لږ سات بعد برابر پریوزه په دازمکا یا به سر لګي یا به خپماته شي یا به پښتنه ماته شي صحیح هغه وکه نه خدا زدا خپل لار نسا mind your own business زدا خپل لار نسا mind your own business after 5 minutes it happened to the guy پنځه منټه پس وما غچلو شو را پښتنه ماته شي پښتنه اوس کده راغی فرید خان په تاسو کوم دا تا ماته ویل چې را ورځي باو پښتنه باندې ماتي صحیح نو خلک وسوي دا روغ ده کلی ونه دي چې دا خالص به وقوف سره دی الکه دا پخته د لدن دی ماته کړي دا تا ځان له خپل ماته کړي ځکه چې د خبره ته وګ نه خو دا نو دې مثال دا چې پیغمبر خبره ته وګ نه کې خو دا اور تا ځان له خپل خوښ کړي دی دا عذاب تا ځان له خپل خوښ کړي دی واپس خپل سبق ولکل درجات مما عملوا ادهر یو کس د پارا درجات درجی دی مما عملوا دا شی چې دا عمل کړي دي هغه شی چې دا عمل کړي دي نو دې آیت دوه اپلیکیشنز دي یو اپلیکیشن د دینی یو اپلیکیشن د دنیوي یو تطبیق د دینی او بل تطبیق د
دنیوي دینی تطبیق دا دی چې په جنت کې هم د خلقو د اعمالو په اساس دای بزن له درجات وي. صحیح. یو سړی په ډبل سټوري بلډینګ کې اوسېږي، ډبل بلډینګ په 10 سټوري وي. صحیح شو. ابل په 10 ټاورز کې. صحیح شو. محفوظ 10 ټاورز کې، محفوظ 10 ټاورز کې اوسېږي. صحیح. نو دا به درجات له سبب بنیاد د کردار او د عمل په اساس باندې. لکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې خدای با عامل د قران ته وایي، عمل کون کې د قران ته چې اقرا ورتل کما كنت ترتل فی الدنيا، ول ولا تلاوت کوا لکه څنګه چې بلې دنیا کې کو عمل بلې پکو. صرف تلاوت هم مقصد نه دی چې څه بلې کو عمل بلې پکو. نو چې څومره آیاتونه د اولستل هر آیت باندې به یو منزل برځي، هر آیت باندې به یو منزل برځي. فإن منزلك عند آخر آیت قرأتها، ستا فاینل صاحب به هغه ځای چې اخري آیت کوم لا ولسته. نو شیخ مرحوم فرمایل چې دا د حافظ خبره نه ده، دا د عامل خبره ده. څه خبره ده؟ د عمل کوون کی خبره ده چې الله تعالی به د دې په سیډي باندې ورخه جمله هغه آیتونه چې کوم آیتونه باندې د دنیا کې عمل کړي، جمله هغه آیتونه چې په کوم آیتونه دنیا کې عمل کړي، خدای به توفیق ورکړي دې باغ تلاوت کوي او هر یو آیت سره به یو سټپ برځي. یو سټپ معنا یو سټوري، یو سټپ معنا یو منزل. نو دا کوئی دینی اپلیکیشن دنیاوی اپلیکیشن ادا ده. ولکل درجات مما عملوا، دار یو کس د پارا درجات دے مما عملوا دا عمل چې د کړی دي. نو دنیاوی اپلیکیشن ادا ده چې دنیا کې هم چا سره لګي پیسې دي، چا سره ډېری دي. ځکه پستړی موقوف ده. پس موقوف ده، پستړی موقوف ده چې یو سړی صورت تګودو کوي او دا تګودو څومره مناسب دی د ماحول سره. صرف تګودو نه، صرف تګودا دلته دا برټش وای فارچون څه ته وای فارچون څه قسمت ته ورته وای لک یا فارچون دا وای څه ته وای ناغه وای پریپریشن او پلس اپورتونټی. پریپریشن پلس اپورتونټی چې ځان تیار ساته چې موقع راشي هغه موقع استایک کا. نو څه به جوړ شي، څه به جوړ شي، دا د اسباب دنیا کې لک به جوړ شي، سبب جوړ شي. او دا توفیق الله تعالی ورکړي چې د پریپریشن مو کی او الله تعالی ورته هدایت کوي چې دغه اپورتونټی هغه اویل شي. خبره ده کړه یو کافر یو شفاس کې فهمه ده چې مفضل کړه یو مسلمان نه لري او ما یو څنګه کوي ام مسلمان ته بلاس نه ځکه چې بلاس پرسته ما دا د غوښتنې خبره نه ده، دا د خدای فیصله خبره ده. حدیث مال یو لزله به کم از کم تاسو درس کې تلاوت کړئ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ان الله یعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبه. خدای دنیا ورکوي هغه چاته هم چې دوست دی، هغه چاته هم چې دشمن دی. صحیح. او په دغه انداز بلا ډېر هغه چې دشمنان دي غیله هم نه ورکوي، بلا ډېر هغه چې دوستان دي غیله هم نه ورکوي. بلا ډېر مسلمانان بے کور دي او بلا ډېر کافران پر چوکونو ولاړ دي، کني ولاړ سی لیکلي homeless. صحیح یا فار فوڈ. صحیح. نو آپ مسلمان نہ دے حالانکہ هغه لوګي حالکیږي او بلاډې به ته مسلمانانو ګوري چې به جاب لیس وي او هوم لیس وي، فوډ بور سره نه، کور بور سره نه. صحیح. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې الله تعالی ورکي دین دنیا هغه چاته چې خوشي او هغه چاته هم چې نه خوش. وان الله يعطي الدين لمن يحبه. خود دین الله تعالی هغه چاته ورکي چې خوشي. فمن اعطي الدين فقد اوتي الخير كله او فقط احبه. چاته چې خدای دین ورکو دې ته خدای محبوب دی، چاته چې دنیا ورکړي دا د محبوبیت دلیل نه دی. چاته چې دنیا ورکړي دی دا د محبوبیت دلیل نه دی. بابا عبدالرحمن وی چې آدمیت څخه په دولت نه دی رحمانه، بت کو جوړ شي د سر زر انسان نه دی. خبره ده کړه. ولکل درجات مما عملوا، دار یو کس د پاره درجات دا شی چې دوی عمل کړي دي. تایید سورہ زخرف آیت نمبر 1 2 او 3. وقالوا لولا نزل هذا القرآن، دا کافران وی ولنه نازل شوی دا قرآن غلا رجل من القريتين عظیم په یو لوی سړی د دوه شارونو د مکې لوی سړی ابو جهل دی،
د طائف لوی سړی نعیم ابن مسعود دی. نو الله تعالی جواب ورکړي چې نبوت رحمت دی، ما د رحمت د تقسیم اختیار اچته نه ورکړل په خپل خو ورکو تاسو ورکو په خپل خو، بلکې ورپسې الله تعالی د دین مزید ترقی کوي چې د نبوت رحمت خو پرې ده، د دنیا د تقسیم اختیار مې انسانانو له نه ورکړي، هغه هم په خپل اختیار تقسیموم. اهم یقسمون رحمت ربک، آیا دوی به تقسیمي رحمت در ربستا؟ نه، الله تعالی وایي زه خپل رحمت په خپل تقسیموم. اهم یقسمون رحمت ربک، آیا دوی به تقسیمي رحمت در ربستا؟ نه، نحنو قسمنا بینهم، موږ تقسیم کړی د دوی میس کې معیشتهم، معیشت د دوی. اوس معیشت د دې معنا ده وسایل معیشت، څه شي وسایل ما او وسایل معیشت هغه ته وایي چې د هغې په اساس سړی خپل لولی هوډ ګټي، چې خپل لولی هوډ څوک په کومه طریقه باندې ګټي نو هغې ته وایي وسایل معیشت. او دا درې دي. سیف الله خانه تا او نثار احمد ولیکي دا درې دي. یو نه کاغذ ته باندې ځکه چې لیکلی بیا یاد پکار دی، صلاحیت دماغي په دې باندې سړی ډوډۍ ګټي. دویم داسې به نه وایي که نه 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 ګور الفاظ به د خپل استاد یاد ساتي. صلاحیت دماغی نمبر 1 منټل کیپیبلټی یا منټل ایبیلیټی یا انټلیکچوال اپروچ، بلا ډیر خلک پیسې پسې ګټي په مغز. او دویم القوا البدنی، بدنی قوتونه، مکسیکان پیسې پسې ګټي پسې ګټي په بدنی قوتونو. او دریم انویسټمنٹ، دریم وسایل مادي، دریم स्टॉक की पैसे चाहिए, स्टॉक क्या चाहिए या बिजनेस क्या चाहिए, बिजनेस की बात चाहिए. सब हया तो मसला यो $500 दी दादा लड़कों ने तबे वाला बिजनेस के दाम सरवा चाहिए ना वक्त यार वापस गुड. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، مونږه تقسیم کړی د دوی میس کې وسایل معیشت په ژوند له دنیا کې. اوس الله تعالی چې چاله صلاحیت دماغي ورکړی دی څوک په اعتراض کولی شي؟ چې چاله بدني قوت ورکړی دی څوک په الله تعالی وایي دا تقسیمونه زه په خپل کوم، د دنیا نظام داسې چلو. لیتخذ بعض ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، او ما دویلا درجات پورته کړې په یو بل باندې. نو ما تاسو ته ویلو چې دې خو ګور ان فار ایگزامپل let's give this example چې شیرشاه الله تعالی یعنی دا صلاحیت ورکړې ده چې دې ګاډي رانیول شي پاکشن کې، دا صلاحیت ورکړې چې دې ګاډي رانیول شي پاکشن کې. خو دې بیا محتاج کړې ده میکانیک ته چې دا ګاډي کې لیک ډیفیکټ دی، دا ګاډي کې دا ډیفیکټ په خپل نشي استه سبا کې. اوس بځه میکانیک ته کورین دی کار سره چې پوزه دی که ایرانی دی او که ارمینین دی ارڅ چې دی تو هغه ته محتاج دی. صحیح، اوس هغه دته محتاج کړي د پیسو لپاره چې زه بس دا جاب وکم ته بس راکې دا پیسې خو دې هغه ته محتاج کړي د جاب لپاره. صحیح، نو الله تعالی فرمایي داسې یو بل په دوی درجه ور د دې سره دنیا چلو. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، دا دې د پاره چې دوی اونیسي یو بل تابع. ورحمت ربک، رحمت د پروردگار تا خیر مما یجمعون، بهتر د هغه شی نه چې داخله کې جمع کوي، یعنی د دنیا نه د خدای رحمت دا ډیر بهتر دی. اوس الله تعالی فرمایي چې سیف الله خان به دغه اعتراض دي، سیف الله خان نه یعنی سیف الله خان باندې بچا دا اعتراض کړي چې کافر له خو کې 1.5 لاکھ ورکړ او مالک. الله تعالی وای کداغه مسله وي د ټولو کافرانو لمه بنگلې د سرو ورکولې، خدای یاره دراسره چې مسلمانان کافر نشي دي لپاره چې ګوره ټولو کافرانو سره خو سرو بنگلې دي، امون خو خدای په قار اخته یو هغه چې کفر شروع وکړو. ولولا ان يكون الناس امه واحده، اکچری نوې دایره چې شی بدا ټول انسانان یو ډله کافران ټول به کافران شي کدا یاره نوې لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، نو مونږ به ورکړو چاته چې انکار کوي د رحمان نه سم مور کړو. لبیوتهم کورونو د دوی ته سقفا من فضه، چتونه د سپینو زرو، ومعارج الفتنا ایلیویٹرز د سرو زرو، علیها یظهرون چې پاغه باندې بدای خطر کول. ولبیوتهم او ورکړو به مونږه کورونو د دوی ته ابوابن دروازې وسرورن اکټونه د سرو زرو، علیها یتکئون چې پاغه به تکیاګانې لګولې، وزخرفن انور به ډیر ګولډ ورکړو، نور به ډیر
الله تعالی وایي کدا یې رنوي چې خلک به ټول دې لپاره کافر شي، دې کافرانو له ما دا ټول ارث ورکړي، ځکه چې دغه دغه دنیا ده، آخرت سره تعلق شته؟ آخرت سره تعلق شته؟ نشته. خو الله تعالی فرمایي چې نو دا ټول کوم یو کس لورم کړل ان کل ذالک ان دی دا ټول لما متاع الحیات الدنیا، بلکې دا انټرټینمنٹ دی ټایملی یا فار ټایم بینگ انجوایمنٹ دی. متاع معنا فار ټایم بینگ انجوایمنٹ د یو مختصر وخت لپاره انټرټینمنټ د دې ژوند د دنیا. والآخرت آخرت عند ربک پنځ دربستاله متقین دا متقینانو لپاره دی. سیف الله خان ستاره اعتراض جواب خدای خړ ډیټیل سره ورکړي. صحیح شو؟ ذکر دی وجه تاسو ته چې دا قرآن په یو ځل په دوه ځل په درې ځل نه ځکه بل دا یو کنټینیوس عمل دی. دا څه دی؟ یو کنټینیوس عمل دی. وعبد ربک حتی یاتیک الیقین. پیغمبر ته الله تعالی وایي دین به کې تر دې چې مرګ دل راشي. دین به تر کې یعنی سبق خو باید تر دې پورې چې ماستر وکړي یا سبق باید تر دې پورې چې پی ایچ ډی وکړي، نو بس صاحب ته بیا نور کار شروع وکړي. صحیح؟ اخو دنیا به ګټي تر کې پورې تر مرګ پورې خلک ګټي. خدای وایي دین به کې تر مرګ پورې. دا سبق د سفر خانه تر کې پورې ځکه دا سبق دین دی. واپس ولکل درجات، واپس پر سبق ولکل درجات مما عملوا، دار یو کس د پاره درجات دی مما د هغه عملو چې دوی عمل کړی دی. نو ما یو دینی اپلیکیشن دی چې جنت کې به درجات د جنتیانو مختلف دي. څوک به په ډبل سٹوری منزل کې، څوک به ټریپل سٹوری کې، څوک به ټوین ټاور په شان، یا آل ته په شیکاګو کې یو بل ډېر دن سوی ورته سیرس بلډینګ، یس سیرس ټاور. صحیح؟ نو دا درجات دي د عمل په اساس. او دنیوي اپلیکیشن دنیوی نو دغه تولیکا چې د اقتصاد یا د معیشت تعریف په اسلام کې مونږ اکونومکس موجوده دنیا ټول روانه پسره اکونومکس اکانومي باندې هر بل څه خبره نشته. اکانومي ده اکانومي ده څه شي ده؟ فرست پرایورټی څنګه د دنیا کې اکانومي. شریعت اسلامی کې د اکانومي تعریف سره یا د علم الاقتصاد څه وته علم الاقتصاد د دې تعریف سره دا هغه علم دی چې په دې کې زده کړه کیږي د وسایلو د معیشت د استعمال. وسایل د معیشت او وسایل د معیشت ما تاسو ته وسودي درې دي. د وسایلو د معیشت د استعمال چې انسان په دې کې د خدای نماینده دی. په دې وسایلو کې د انسان سره د خدای نائب دی، اے مالک نه دی، څه شي دی؟ د خدای نائب دی، نماینده دی. چې نماینده ورته وي نو دا رول سبګوري چې دا وسایل خو به ایکسپلایټ کوم، خو تر کومه حد د دې لیجیټمیسي یا دا تر کومه حد پورې لیګل دي چې دې پکې د خدای نماینده دی. او د سره لپاره چې د فرد حاجتونه پوره شي او د مجتمع حاجتونه پوره شي. د فرد مجتمع معنا سوسایټي. نو پته ولګل چې هر یو انسان د خپل ګټې صحیح سا ان ون وے اور دی ادر دا به سوسایټي له ورکړي. چاله ورته ځکه د سوسایټي نه ځان ډیسکنیکټ کول نشي. ورکه خلکو سوسایټي نه ځان ډیسکنیکټ شي او صرف ځان د لپاره مال جمع کوي، نو انجام یې کار شي. چای زوی تختولې وای راولې غلط نه کنه لره کیدا څنګه نه چاته نه موټر تختولې کله تختې وجه ځکه چې دا خلک سوچ نه کوي د سوسایټي لپاره. اسلامي ریاست کې سوچ کیږي سوسایټي لپاره چې څوک دې حد تمره سوا چې دا موټر تختې یا درکر راځي کلاشنکوف سره تیراو باسه کړي مړکو دي. صحیح؟ یا زنانه د غوګونه والا یو بس نه بیا رستو خو یو سړی چې اډیک شي بیا په دې جبر خبره نه بیا خو سړی اډیک شي. دا چرچان پیژنې تاسو چرچ وای زمون په وطن کې ضرب المثل له وای دا چرچان هغه خپل ځای ته یو نوې سړی راول نو د سلور نو په خوا به سلور نو باندې یو چټه کېده. سلور اوس خو ګرانه د خو په 300 روپۍ کې په 50 روپۍ باندې په سلور به د سلور نو یو چټه ولا واخلي نو ور باندې اوس کوي بل دې بیا راولي نو بیا ولې په خپل سروین باندې واخلي. صحیح؟ نو ور باندې اوس کوي نو بس هغه ډکسي نو چې ډکسي نه دی ورته یو کوژدن در مونږ وکړه واده به ځان له خبره کې. صحیح؟ دا د سړی ډکسي دی هغه پیسې جوړ شي.
او دا دغه پېښوم په هغه ځای کې جوړی کوم د طبقاتي امتیاز انتها ته رسیدلی. طبقاتي امتیاز دا بیا ځان سره ولیکه چې کوم د طبقاتي امتیاز صحابه په دور کې دا شی نو ځکه طبقاتي امتیاز نو. طبقاتي امتیاز دي ته وایي چې یو سړی هغه تناستی هغه د نور ته انسان ځامن نه وای. دا نور ته خانو مونږ ته خو د انسان ځوی نه وي. ټیک ده زمون خوراکم پورا د کور را سره مست خو ته مونږ ته انسان نه وای. مونږ ګوري تاسو سره عمل وکړو. مالدار خلک پکې و دا غي مال ټول سوسایټي لپاره. نه نه وافر یې سره مال سوسایټي لپاره چې څو به ضرورت پېښ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به راوړي. لکه حضرت عثمان عبدالرحمن بن عوف بلاډه، لکه حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما، حتی چې خپل مال ټول او پیغمبر ته کې خود چې دی وخت او سوسایټي ضرورت ته زما د ټول مال نو ځان ته کور کې څه پرې نه خدا. حضرت عمر علی 50% چې دا ضرورت ته صحیح. حضرت عثمان رضی الله تعالی ته پیغمبر علیہ السلام 30,000 لشکر دے سورہ 30,000 لشکر دے تو سرچ اور ریسرچوں کا دے یہ سورہ ضرورت نہیں پورا کرا. کرائش پکار دی کہ ویپنری پکار دے کہ خوراک پکار دے تو چیز پکار دے برابر ہے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ من جہد جيش العسرہ وجبت له الجنہ. چاچ دی لشکر تقاضے پورا کرے نیک دی جنت تا صحیح. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ جيش العسرہ دے جيش العسرہ وہ تنگے د زمانے عسكر ایکمے زمانے د تنگے د تکلیف د زمانے عسكر غزوہ تبوک ویری جيش العسرہ چې چا تیارې وکړو در پر جنت واجب شو. پیغمبر علیہ السلام فرمائے عثمان د خدای نه د خدای جنت سوزله په قیمت واغسته سواری په قیمت واغسته. چې په خانه داخله کې او پلاټ څنګه اراده رضی الله تعالی عنہ ځان د عثمان غنی په ځای ورته عثمان سخی ویل پکار دي صحیح. ځکه اکثر غنی چې وي هغه رجی بس شي نه راوځي. ولکل درجات مما عمل نه تاسو ورته نو تاسو ورته خیر شیر شاه او حیات خدي ولکل درجات مما عملوا داریو کد پار درجات دے دا عمل چې دوی کړي دي. نو اسلامی اقتصاد تاریخ موږ څوک ها چې دا علم دی چې وسایل معیشت په کې استخدام کیږي یوټیلایز کیږي. ځکه انسان په دې کې د خدای نمائنده دی او سره پاره کیږي چې د فرض خپل حاجتونه پوره شي او سوسایټي حاجتونه پوره شي. دیو چې الله تعالی بل ځای فرمایي وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. سوسایټي ته ګورئ که سوسایټي ډیره په کته روانه ده نو الله تعالی مالدار ته شابه لک سپورټ ولورګا لګ هیلپ اور انجیکټ کا څوک سوسایټي انجیکټ کا که سوسایټي نه انجیکټ کړي ډاکی شروع کیږي. سکی دیو چې اکانومی چې نه لیون نه با ډیره په کته لاړه نو بیا زمون پرېجنټ سره کو انټرست هم کته نمبر 2 لکه زمون په شان غریبانات چې ویلې چې کوم راولېګل زمون په شان غریبانات چې ویلې ایڈوانس کې نه تاسو دې خیرات نه خلاص شي نه زمون د غریبانو کار دی صحیح شو. نه ټیکس ریټرن کې 400 400 ها نه نه دلته یعنی آیارس والا ما ته خبر راولېګل $300 ٹھیک شو کنه هغه فایل شو خو راوی لګې دې لپاره چې کدا سوسایټي کې بالکل خلکو سره پیسې نه مقطع قتال شروع کیږي. دې دا یو خزه دغه رسیده والا پل باندې پر سار وخت دا ټول روډ بلاک یو لوی قیامت دا ته وخت د دې برنګ نظام ورن کړو ها وېزان غوړم خودکشي کوم بلونه مې نه پوره کیږي څه کوم بلان میں نے پورا کی او دا دې دنیا هلیکاپټر ګرځې دي ها لار بند وا دنیا هلیکاپټر ګرځې دي او دا پولیس والا ورته هغه فورمونه راټول د څلوري فورمونه ورته واچو چې کدا را جمع کوي چې هغه فورم کې راپړو دا تاسو پته نو ودا ورته ولاړو چې دا یو کار بلان دغه په وسط ولکل درجات مما عملوا دار یو کس دا ټول لپاره درجات دا چې دوی کوم عمل کړی دی. نو اقتصاد اسلامی د دې خصوصیات څه دي؟ اقتصاد اسلامی اقتصاد باندې ټول دنیا روانه خو اسلامی اقتصاد خصوصیات څه دي؟ نو 15 بنیادی خصوصیات دي. نمبر اول
په بنیادی ضرورتونو کې مساوات چې په اسلامي ریاست کې بنیادی ضرورتونه ټول ته پرووایډ کړي بنیادی ضرورتونه ټول ته پرووایډ کړي اوس دې ته ضمني ولیکئ چې بنیادی ضرورتونه دي څه نو نمبر اول خوراک کپڑا او مکان دا نمبر اول روٹی کپڑا اور مکان نمبر دویم صحت د صحت مواقع ورته فراهم کړي نمبر دریم تعلیم نمبر څلورم روزگار او که روزگار نہیں نو فائنانشل ایڈ روزگار او که روزگار نہیں نو فائنانشل ایڈ ہاں سدی او نمبر پنځم ټرانسپورټیشن چې د دې نظام بوله برابر دی حکومت څه کوي روډونه جوړوي برجونه جوړوي ټرینونه چلوي سکي نه یله هر حکومت لګي د خپل وسه پورې او نمبر شپږم شو نمبر شپږم واده اندما په خورونه سکه لیکچر کو نه تاسو پرنټنو دا نمبر اول پکار دی صحیح ما ورته او اوس ما تاسو نوجوانان شادي شوه نه صحیح نو وای چې نمبر اول پکار دی ما چې کله اوکې نو بیا وای دا پکار نه دی صحیح چې دا ډرام ول پکار دی صحیح ده کنه بیا وسوای او زمونږ وطن کې ضرب المثل یو سړي دوه خزه کړي نو دواړو جنگ شو ابه شپه جنگ کو خزه خو جنگ کوي نو دواړو جنگ شو نو دلته وسوار نه یو چې لګره جبه ډیره تیز و نو دلته خطر आवाज تاغه واله نو چې والا او بهر دا هاکر نه راځم شینه خرڅي اخلي سوق اخلي سوق خرڅي سو کوئی ها خرڅ کوي ایگز او سو کوئی پلانې شي هاکر یس نو بس دغه هاکر چرته आवाज وکړه دا کومه خبره چې دواله دا روان شو کوسي طرف ته پداو الی طرف ته پداو روان شو خاون ولا आवाज وکړه چرته ور دي وی دا سړی نه اوري وی سړی څه کوي وی خزي خزان په خرڅوم وی خزي اخلي ځان په خرڅوم نو دې قوم غریب ختم شو وی که خنر خېنو دا بل ځان سره بوسه نو دا نمبر اول شه نه پینځه ور تمام کړه دا خو نمبر اول ضمنی دي دا نمبر اول څه دي سپلیمنټری یعنی ډیټیل دی دا نمبر 2 درجات اقتصادی چې ضرورت کو ټول ته پوره کړي خو دینه بعد اقتصادي درجات د معاشره کې ټول خلک یو شان نشي کېدي ټول خلک یو شان نشي کېدي اذروایز د دنیا نظام بیا نه چلیږي که چلیږي دا فطرت خلاف دی ها د فطرت او سړی انجینیر کېدی شي لکه سیف الله خان پشان ها ډېر فرید خان پشان صحیح استاد کوم صلاحیت ته دغه استاد نو هغه کې خلک ته محتاج دي خو بیا بل شي هغه سره ته محتاج دي صحیح نو دې ته وایي درجات اقتصادیه استاد صلاحیت کې بزیاتې پیسې ګټل شي د بلای کې بلګي کمې ګټل شي دې ته وایي څه درجات اقتصادیه نمبر 3 د دولت د جمع کولو او د نه سرکولیټ کولو د دې حرمت شریعت اسلامي د اجازه نه ورکړي چې تا دولت ګټلې بس چرته کېده نه الله تعالی و انویسټ کا شریعت سره انویسټ کا نو یو خو بتا ته فائدہ کیږي سو په ګټه نمبر 2 ستاره دولت په اساس له څه کسان ته روزګار ملایي ستاره دولت په اساس باندې نورو کسان ته روزګار زموږ په علاقې کې د تاسو باندې اوریدل یو نواب صاحب صحیح نو ادیر لوی ځمکه یو لک ایکړ ځمکه ده ها نه مردان ولنده نو یو لک ایکړ ځمکه نه په دې کې خسړیو هغه باز بداس د مزدوران له کار پیدا کړل کدا چې بلډینګ ولاړ او ان دوره پوخ نو کچا بلډینګ وو د خاور صحیح نو مزدوران به راوصل ودا وران کړ صحیح نو بس مزدوران په لګي او غریبانو څخه تک پک به کول څنګه نوابانو کارو خلک به کوي نو آپ څه کوي صحیح نو بس هغه پروان کو
نو چروان بشي او میاش کو پاغي ولګیدا نو وې دې بوس داسې جوړ دې بوس نو چې به اخلاص نه بیا به یو بل ځای ته بوتل بل کیږي تا وېدا کوټه روانه کوي صحیح چې اور څه تاسو کې درڅ کې شی روانه بیا یې جوړې او څلګو نه موډیفیکیشن وکړي کې دې خلکو روزګار پکار دی دې خلکو څه پکار دی روزګار پکار دی دا څنګه نشم کوی زناته مرتان چلای خیرات تقسیمو ځکه د دوی سره زیات دی نه دې به عمل کول دي دې سری دې به عمل کول دي نه په دې له چرته لا پیدا کوي چې بس ولګیای څه تک پک کوي چې شی غټای نمبر 3 تحریم الاحتکار د ضرورت د سيزونو ذخیره اندوزی باندې کې ضرورت څه نه کی دا غیبه چې خلک ورته محتاج دي او تا ذخیره اندوزی وکړه هولډینګ څه ورته انګلیسي کې ورته هولډینګ چې خلک د لوګي امري او تا د غنمو ذخیره جوړه کړی ده احتکار او پنځم تحریم الربا بجميع انواعه سود او ربا د ټولو انواع حرمت د سود او ربا د دې حرمت ځکه په شریعت اسلامي کې کرنسی څه شي کرنسی گولڈ بھی سلور بھی یا بیز بھی کیش دیتا کرنسی کو کرنسی دا صرف ٹولز آف ایکسچینج ہے دا څه شي ټولز د ایکسچینج دا اټسلف خپل د خرید او فروخت شي نه دی خپل د خرید او فروخت شي نه دی یعنی دې به ټرانسفارم کې دا بس کې ټرانسفارم کې به پس شي کې نو دا د اقتصاد اسلامي 15 خصوصیات دي د اقتصاد اسلامي 15 خصوصیات دي دا درجات اقتصادیه دا په کې 2 نمبر شي درجات اقتصادیه سفلا خانه دا په 2 نمبر شي 2 نمبر ولکل درجات مما عملوا د ټول د پارا درجات د اقتصادي آغا چې دوی عمل کړی دي وما ربک لدرفدا بغافل بخبر غما يعملون دا عمل چې دوی کوي وربک الغنی پروردگار تا الغنی بے پروا بادشاہ دی الغنی بے پروا غنی ته غنی څه کوي دی بے پروايي تو کې والے تاسو وربک الغنی ذو الرحمہ در رحمت مالک دے یشاک دے غواړي یذهبکم ختم بکتاسو ويستخلف من بعدکم اور آپ ولی رستاسنا ما یشاء اغه دے غواړي کما انشاکم لک څنګه چې تاسو پیدا کړې من ذریه قوم الاخرین د اولاد د قوم بلنا هم دغه مضمون نور آیتونو کې راغله دي سوره محمد د شپږشتمه پاره دویم سورت او دا اخیری آیت ده د سورت اخیری آیت ده اتدرش ها انتم خبردار تاسو هاولای دغه کسان یې تدعونا چې تاسو دعوت در کولې شي لتنفقوا فی سبیل الله چې خرچ کوي په لار د الله کې فمنکم بعض تاسو کې هغه دې یبخلوا چې بخل کوي ومن یبخل سوچ چې بخل کوي فإنما خبردار یبخل عن نفسه دې بخل کوي د ځان نه بخل کوي یعنی خیر منه کوي د ځان نه سوچ بخیل شه د زوکړه چاته نقصان ځان نه خیر منک والله الغنی اللہ تعالی غنی بے پرواہ دے وان تم الفقراء تاسو محتاج دی فقیر مانا محتاج وان تتولوا کتاسو مخگر زوی د خدای دی حکم لا یستبدل قوما غیرکم بدل کی براوری اللہ تعالی یو قوم غیر تاسو نا ثم لا یکونوا امثالکم بیا بدوی نه پشان تاسو اللہ تعالی وای چې تاسو نه کوي دا کار زبدل قوم راواله ځکه د خدای دین په چا موقوف نه دی د خدای دین په چا موقوف نه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لاړو الله تعالی د دغه دین نمائنده مقرر کړو حضرت ابوبکر لاړ حضرت عمر ټیک کیر کو نو هر دور کې الله تعالی د خپل دین د کار لپاره کسان پیدا کړي
بل دین د کار په زمونږه مولانا بیلګر سره د کله په دا بیان کې وای دا مونږ ګیرو والا جوبو والا پټکو والا کوم د دین کار نه کوي الله تعالی کلین شی والا را پاتې دین د لپاره هغه کارو کی چې پټکی او جوبي والا نشي کوله ځکه الله تعالی خارچا نه کار غوښتي شي کنه شي غوښتي سورہ ابراہیم آیت نمبر 19 الم تر ان اللہ خلق السماوات آیتن گورے کہ تحقیق سر اللہ تعالی پیدا کرے اسمانون آزمکا بالحق لإظہار الحق دا حق دا اظہار دا پارا چہ حق تخکار کی لإظہار الحق دا حق دا اظہار دا پارا چہ حق بظاہر کی ان یشاکو غوالی اللہ تعالی یذہبکم اللہ تعالیٰ وفنا کی تاسو ویات بخلق جدید وراب ولیون مخلوق وما ذالک اند داکار غل اللہ اللہ تعالیٰ تا بعزیز بمشکل عزیز پا مانا دا مشکل داکار اللہ تعالیٰ تا مشکل او گران نہ دے چطور دنیا ختمہ کی ہونے دنیا آباد کی دے پارا گرانت واپس پل سبق انما توعدون لآت تاکہ سر آج تا سر وعدہ کریشی لآت دا یقینا راتوں کے دے وما انتم بموجزین او نئی تاسو بموجزین غاجزون کی اللہ تعالی دا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم تو وائے کہ او زما قوما عمل کوئی علی مکانتکم پطریق اخبلا انی عامل تاکہ سر عمل کون کے پطریق اخبل فسوف تعال اعملوا على مكانتكم اني عامل دا ویریفیکیشن دا کافر دا عمل نه ده چې تا کوا ستاره پر استاد دین دے ما دا پر زما دین دے تر پر استاد دین دے زما دا پر it doesn't mean that he is going to verify the deen of others دا معنا چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ویریفای کوي چې ستاره خبره هم ټیک ده د حق او باطل معرکه کې حق یو وی مقابل کې سوره شریعه ټول باطل وی حق یو وی حق is only one everything is باطل د حق مقابله کې چې کوم یو شی مولاري هغه باطل وي خو چې کوم خلق د حق خبره ته غوږ نه کیدي نو الته به حق والا ورته وي چې بابا تخپل کار کوا مایند یور اون بزنس مایند یو ځکه چې تو سرتمبای ته څه شي موږ ورځوي تو سرتمبا باندې خبره نو هغه سره خاص وخت ځای کول دي قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون اس دا تفسیر منچرتن راوست د درست قرینینا کدا ویریفیکیشن د دوانو تصحیح چې داون ټیک دی او داون ټیک دی نو بیا فسوف تعلمون وارننګ ضرورت نو بیا وارننګ ته ترټ ضرورت دا ترټ چې ورکی سره نو دا پدی ورکی چې هغه ته اطلاع ورکی دا کار دی غلط دی دا کار سره دا غلط دی you have to face the consequences the ultimate result you have to face it فسوف تعلمون فزر دیتا سو پوشے اوب پیجنی من آغسوک تکون لہو عاقبت الدار چوی داغد پارا انجام کار خیستا انہو لا یفلح الظالمون تاکہ سر شان دادے چی کامیابین مومی ظلم کون کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحابہ اجمعین لما ربنا الحمد بالقرآن جمعنا وذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جعلنا وتواتنا على الوانا النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اللہ اکبر. اللہ